پنځه منځونه فرض دي او په هر لمونځ کې دا سورة فاتحه ویل په مسلمان باندې داسې لازم دي لکه ستا چې روټۍ او خوراک او څښاک ته ضرورت راځي د دې نه بغیر ته نه پاتې کېږي نو دغه رنګې د سورة فاتحې نه بغیر لمونځ هم ولې نه پاتې کېږي سورة فاتحه دې ولې کاته دې خرابه شوه اوس نبی اسلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب مختلف علماء کرام په دې کې توجیهات کوي د غیر مقلدینو چې وهابیان ورته تاسو وایي هغې پکې ځان له توجیه کوي زمونږ اهل سنت والجماعت حنفیان دیوبندیان پکې ځان له توجیه کوي چې د دې حدیث مقصد څه دی نبی اسلام خو فرمایي چې لا صلاة الا بفاتحة الكتاب نکیږي لمونځ مگر په سورة فاتحه باندې وایي چې سورة فاتحه لازم شو کنه لمونځ اوس الله دې معافي کړي موږ له سورة فاتحه پنځ وخته لمونځ کې څو کرته وایو لیکن د دې سورة فاتحه په معنا باندې پر څنګه پوهېږم چې د دې سورة فاتحه معنا څه ده زه مکلف یم زه بالغ شم ما باندې د شریعت احکام جاری شو زه لوی شم ما باندې منځونه فرض شو پنځ وخته لمونځ کوم زما ږیره وروخته زما برېت وروختل دغه ږیره ویښته زما سپین شو زه لګیا یم سورة فاتحه د کلونو نه ویم قسم دې دا سوچ مې نه دی کړی چې دا سورة فاتحه زه ویم د دې مقصد مطلب معنا غرض مراد معنا څه شی دی په دې سره پوهېږم په دې موږ نه پوهېږم دا سوچ کړی الله دې معاف وکړي چې سورة فاتحه ویم خو زه تاسو ته مختصر خلاصه ویم چې په دې سورة فاتحه کې الله تبارک وتعالی موږ انسانانو ته د سوال طریقه ښیي چې ته به ما نه سوال څنګه کوې عام بندګانو ته خو سوال ورځي چې بندګانو ته ولاړي کپړې ګریوانې شولي پنسې شلېدلې کپړې او شلېدلې پیزار شلېدلې ټوپې سرې ګریوان ولاړي دغه د سوال طریقه ورځي چې بنده ته ودرېږم نو سوال به څنګه کوم الله تبارک وتعالی قرآن کې موږ ته د سوال طریقه ښودلې ده چې ما رب نه به سوال څنګه کوي الله سورة فاتحه کې ښودلې چې الله وایي اهدنا الصراط المستقیم بنده مانه سوال کې وغواړه مانه او روزانه موږ غواړو چې اهدنا الصراط المستقیم خدایه ما ته نیغه لار وښیه بیا نیغه لار د چا ده الله مخکې تفصیل کوي صراط الذین انعمت علیهم لار د هغه کسانو رب چې تا پرې انعام کړی دی د هغه کسانو لار وښیه اوس انعام الله په چا کړی دی انعام جمع د نعمت ته نعمت ما مخکې خبره کړې وه تېر شوې جمعه خبره نیمه کې پاتې شوې ده چې دا کوم نعمتونه الله په موږ باندې کړي دي ما تاسو ته تېر شوې جمعه وویل بنده مسلمانه سوچ وکړه چې دا ما باندې من عند الله نعمت دی د خدای د طرف نه نعمت دی که نه ما باندې چې کوم شیزونه ما سره ګاډې دی ما سره بنګله ده الله ماله د یو په ځای دوه درې بیبیانې راکړې دي ماله بلا اولاد راکړی دی دا اولاد او زاده زما د فخر دپاره دی په دې به زه ګرځم تکبر به کوم که دا الله زما د نیوو دپاره راکړی دی دا بیبي ماله الله راکړې ده دا ماله د ګناه د بچ کېدو دپاره ده که الله زما د نیوو دپاره ده الله ماله مال راکړی دی دا مال رب د څه دپاره راکړی دی دا د فقیرانو د تقسیمولو دپاره دی که دې باندې به ما رب رانیسي الله ماله ګاډې راکړی دی دا ګاډې زما دپاره سورلي ده زما دپاره نعمت دی که نه په دې ګاډي باندې الله ما ته لټ خور کړی دی نیسې به مې